په قاعده سره د قران کریم صحیح تلفظ دا ممکن یې الله پاک راوړي. بیا ماشوم ته دویمه خبره دا مثال ورکول چې بچیا ته چې په کوم ځای ناست دا کمره ده، دا کمره د دې چاپیره دیوالونه دي، لیکن تا ته راپته شته چې دا دیوال دې د ځمکې په سر باندې نه دی ولاړ، دا کمره دې د ځمکې په سر نه جوړ شوی، د دې نه لاندې یو بنیاد دی. څه شی دی؟ بنیاد دی. هغه بنیاد باندې مای بنیاد کې ګټې لګېدلې، پای کې سیمنټ لګېدلې، پای کې سفال لګېدلې، مضبوط بنیاد. او بیا د هغې نه وروسته دا دیوالونه چوت شوي دي او بیا دا مسجدار جومات یا دا کمره دا جوړ شوي. نو بچه څنګه چې دا کمره په بنیاد باندې ولاړه ده، نو داسې دا قاعده د قرآن کریم لپاره بنیاد دی. څه شی دی؟ بنیاد دی. سمع چې څومره ستا قاعده مضبوطه او صفا وویله شوه، دومره به په قرآن کریم کې ستا تلفظ صحیح وي، ستا حروف به درست وي، مضبوط وي. نو په دغه تلاوت باندې به رب العالمین رضا کېږي او خوشحالېږي. بیا به زموږ دغه تلاوت رب العالمین د خوشنودۍ او د رضا سبب ګرځي. دا شو تمهید وکړو. بیا موږ شروع کوو د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اول به تاسو دا خبره ځان سره نوټ ساتئ. دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما په بورډ باندې ولیکو، دا جدا دی، دا جدا دی، من الشیطان ما جدا ولیکو، من الرجیم جدا. په څلورو ساونو باندې دا ویل کېږي، ځکه دا په څلورو فاصلو باندې ولیکو. بسم الله الرحمن الرحیم په درو فاصلو باندې ویل کېږي، ځکه دا په درو فاصلو سره ولیکل. ٹھیک ده جی؟ اوس د ټول نه اول به موږ ته خو چې کوم داسې خو ابتدایي واړه ماشومان د هغو دا مکمل ټکی نه، د هغو به اول غلطیانې موږ او تاسو وپېژنو. هغو نه بلکې عام طور موږ به دا غلطیانې چې په دې کې ماشوم او په دې کې ماشوم کلي کلي غلطیانې هغه نه کېدی شي، نو راشي چې لږ د هغې تفصیل تاسو سره ووایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې د ټول نه اول راشو ا، په دې کې ماشوم غلطي کوي ها څه وایي؟ ها دا همزه صفانه وایي، یا پدې کې د عین आवाज راو باسي. دوه غلطیان شوي، صحیح دا دی ا ٹھیک شو. عو پدې کې ماشومان غلطیان کوي، اوي اوي صفانه. نو په دویم نمبر باندې غلطي دوه غلطیان